अक्सर जब हम ख़ुदकुशी के बारे में सुनते हैं तो जहन में बच्चे या बूढ़े नहीं आते, लेकिन ऐसी उम्र रसीदा ख़वातीन भी हैं जिनकी उम्र 50-60 साल से ज़ायद है, पर आज भी वो अपने मसाइल का हल ख़ुदकुशी में ढूंढती है। एक ऐसे ही माँ की कहानी, उनकी अपनी बेटी की ज़ुबानी। اول پیر چې کله هغه اټمپټ کوو نو مونږ خو نو سکول ته تلو، مونږ ای وخت کې سوپر میټریک کې وو، ټول بس واړه وله نو هغه چې کور ته رااله نو د ډیوټۍ نه رااله نو دو هغه اسې ډسټرب او دو ورسره بیا پس خبره باندې غوبل جوړ کو زمانیا او تروریا نو هغه وجینه هغه لاړه او هلته کې زموږ کره د منګکانو دوايي پرته وه نو هغه یې وخوړله. نو چې هغه یې وخوړله نو بیا یې وله سټمک واش وکړو نو ټیک شوه. داسې کار و چې اول خو زما فادر ډیت وشو که نه 2010 کې، نو چې کله د هغو ډیت وشو نو په هغې وخت کې چې دی نو زما امې لکه ډېر وړوکې کونډه شوله او مونږ هم په خپله باندې هم ډېر واړه نو مونږ به د خپل نیا دلي کره اوسېدلو نو زما نیا دلي چې کوم دي نو هغو به ورسره څه خبره وکړه نو هغه به ترې نه برداشت کېده. دې وجې نه کور کې جنګونه شروع شو، هغې وجې نه به هغه لاړه کله چې به بالکل د هغې هغه دغه سیوا شو هغه سټرس نو هغه یې به ځان اټمپټ پې وکړو. مونږ هغې سره د سره خبره نشو کولی که هغه خبره هغه ډېره ناجایزه په خپله هم هغې ته پته چې دا خبره خو لکه مونږ هغې ته داسې نشو ویلی چې دا خبره غلطه ده، ولې چې هغه بیا ډایرکټ دغه اټمپټ کوي په ځان باندې شروع کوي. د هغې هغه ډپریشن دومره اکسټریم شوی دی چې هغه پکې په ځان شوي ده بالکل، او د هغې وجې نه اوس زمونږ کور واړه چې کوم دي هغه هم ډېر زیات متاثره کېږي که نه. اوس جي زما خور ورور هغه هم ډېر منټلي اوس ګډوډ کېږي، خو ښه دا وه چې زه ورته ومه که نه زوی مشره لور یم د خپل مور نو هغې وجې نه هغه ما کنټرول کړي دي. بهر ماحول کې هغه ډېره پاتې شوه که نه، بل هغه په داسې ډپارټمنټ کې ده پولیس ډپارټمنټ کې چې هغې ته داسې کیسز ډېر راځي نو چې هغه کله هغې ته وګوري که نه نو بس وایي چې لکه داسې به زه هم وکړم نو زه به د دې هر څه نه دمه شم او ما ته به سکون میلاو شي. نو هغه خو د سکون په تلاش کې نه، سکون خو داسې نه میلاویږي، هغه په دې خبرو باندې بالکل نه پوهېږي. بیا چې کله سیکنډ ټایم و نو هغه وسوس شوی و، داسې یو کال یې وشو، هغه هم داسې کار و چې مونږ چېرته تللي وو واده له نو زما نیا دلي ورسره په دې خبره خو یې مه وکړه، وایي ته لولي جنکۍ ګرځئ نو هغې وایي خیر دی زه ورسره هم لاړو نو سیچل وشو. دې وجې نه هغه ډېره زیاته راسیاره کړې وه، په کور کې بالکل ایک یوازې وه، حالانکه ډاکټر ویلي مو چې دا به یوازې نه پرېږدئ، خو دغه ورځ باندې واده و نو دا زموږ نه لږه مخکې کور ته راله نو هغو راسیاره کړې وه نو دا ولګېده په هغې ورځ باندې بیا د ګولۍ یې خوړلې وې، د خوب ګولۍ وې نو هغه یې ډېرې زیاتې خوړلې وې 2 پلتې نو هغه بیا هم خدای پاک والا ژوند ورکړو پاتې شوه نه. हमारे माशरे में उम्र जब 50-60 साल से बढ़ जाए तो लोग उनको बूढ़ा समझने लगते हैं, और ख़ुसूसी तौर पर ख़वातीन जो अक्सर घरों तक महदूद रहती हैं या आपस में इतना मिलना जुलना नहीं रहता, उनके नफ्सियाती मसाइल में और भी इजाफ़ा हो जाता है। ऐसी उम्र में जिस्मानी कमज़ोरियों के साथ साथ ज़हनी कमज़ोरियाँ भी हो सकती हैं, पर बदकिस्मती से हमारे माशरे में ऐसा कोई निज़ाम नहीं जिससे इनको सपोर्ट मिल सके, तभी ये लोग अपने आप को माशरे पर एक बोझ समझते हैं।